سردار عتیق احمد خان صاحب کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کنسسٹنٹ بات کرتا لیکن ایسے ہی آفر کہ مجھے خیال میں رہی بات یاد رہی وہ میں نے آپ سے Thank you very much, Prime Minister. Actually, I think it was a good thing that you didn't have a notes. Because of that you have given us your experience, which is more valuable than any notes could ever be. We are very grateful to you for your kind hospitality. And we feel very happy to hear this money. Now here, so far as the 8th plan is concerned, sir, as you are aware, the dimensions of the 8th plan have already been determined by RDA. And under that, Azad Kashmir will get about 1,000 crores. This 1,000 crores, I'm giving the wrong figure. It is actually this 900, but it is very close to 1,000 crores. Out of this, we have not presumed to prepare a plan for you. We want you to prepare a plan. In fact, we have been asking your government to send us their plan. We have only prepared two components of the plan. One is the social action program, which we have done on all Pakistan bases, all provinces, and we have done trying to do also for Azad Kashmir. Though the conditions here are different, in fact you are the leader in social sectors, the more I see the figures, the more I realize that your social progress is the best in Pakistan. Barring nothing, even Karachi or anybody, nothing is very close to the progress that you have attained in the social sectors. So therefore, it was also a presumption that we should have prepared this social action plan for you, but since you prepared for all, we have also in your government. If you want any changes in that plan, the plan is here in circulated in the paper, and if there is any change that you require, and so if in this case the total amount that we have put is about 206 crores out of about 1,000, as I was saying, the exact figure is 970. Good evening, Dr. How are you? यहाँ की बैठी हुई थी हाँ यहाँ जी کی جا رہی ہے افغانستان کی
اس میں ایک آدمی ہے وہ مفہوم فطرت واقعات جمع کر رہے ہیں. اس کا چچزاد بھائی ہے, یہ وہ ہائی کوئی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا ایک بھائی تھا, اس کا والد صاحب ویڈیو تھے ادھر, اس کا ایک بھائی تھا, یہ پائلٹ بھی شہید ہو گئے. تو اس کا چچزاد بھائی واقعات جمع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آرمی کا کمانڈر تھا, اسے اپنی نفرت پڑی اور اس بارے میں کچن لے آؤ, اور کہ وہ تاریخ, وہ آدمی, وہ جگہ, وہ سب کچھ موجود یہ واقعات میں لکھتے ہیں کہ پرانا جگہ, پرانے تاریخ, پرانے آدمی. تو وہ لیا, اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ لیں. اس نے نفل کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو سوال کیا, اس کے بعد اس نے جو نعرہ لگایا, قسم خدا کہ وہ خود بخود وہ ٹینک بڑھ گئی تھی. اگر آپ اس کو دیکھیں گے, ہمارے جو پہلے سے پڑھی وہ دیکھیں کہ بس اس کی کنسنٹریشن تھی, وہ اس لیے جل گئی. لیکن وہ تو دوسری بات ہے نا. تو وہ کہیں کہ اسلام کی, اللہ تعالیٰ کی نصرت کی کہ ایسے عجیب واقعات بھی ہوتے ہیں. تو حقیقت میں نے بھی اب بعد ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, تقریباً 10-11 سال تو میری بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے. ایسے عجیب واقعات دیکھے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 15-20 دن کے بعد کیا نا کیچڑ رکھے تھی شہیدوں کو, پھر واپس گئے ہیں نا وہ بالکل صحیح سالم تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے مجاہدین جو بھائی بیٹے ہیں, کمانڈرس ہیں, ان کی تو یہ ابتدا ہے, لیکن اس کو اگر یہ صحیح طریقے سے اسلام کے لیے, دین کے لیے. زندہ باد مجاہدین اسلام اور زندہ باد مجاہدین آزاد جموں کشمیر اور پرندہ باد وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالکریم اور سردار عاطف. اولاً تو سارے دوستوں کو سمجھتے ہیں یا ترجمہ کرنا پڑے گا آپ کو؟ تو شریف صاحب کو ترجمہ, خیر میں اس کو ترجمہ کروں گا, لیکن اس میں بعض 2-3 سمجھتے ہیں, باقی نہیں سمجھتے ہیں. ایک تو میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا اپنا جنگل سے چل کر جہاد کی اور کشمیر مسلمانوں کی محبت میں تشریف لائے, میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. دوی دا وایي چې زه د زړه د ګهرایو سره د کوم مشران چې دي یا کسان دي چې دا ډېر لرې نه افغانستان نه دوی ډېر راغلي دي, د دوی ډېره شکریه, مننه, تشکر ادا کوم. دوی چې ډېر تکلیف وکړ چې افغانستان کې چې دا کشمیر ډېر زیات مشکور یم, تشکر یې ادا کوم. اس وقت خوش قسمتی سے پہلے ہی ہمارے پاس 3-4 بڑی مجاہد تنظیموں کے جو چیف کمانڈرز ہیں وہ ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تینوں اس وقت البر کے, الجہاد کے اور المجاہد کے, وہ اتفاق سے یہاں تینوں حضرات بیٹھے ہیں. اور ہم اگر آپ کا انتظار کرتے رہے کہ کھانا اکٹھے کھائیں گے تو جہاد کا مشترک رشتہ موجود ہے, ہماری پیار محبت بھی موجود ہے, لیکن جو آدمی افغانستان میں پیدا ہوا, پلا بڑا ہوا, جہاد کیا, اس کو کشمیری مجاہد کے مسائل آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتے. دوی دا وایي چې یاره دا شکر ده, هغه دا چې کوم جهاد, کوم جذبه ده, شوق ده, دا په دې تاریخ کې موجوده ده. لیکن بیا هم زه یوه خبره کوم چې کوم مجاهد په افغانستان کې پیدا شو, مجاهد بیا لوی شو, جهاد یې وکړه, هغوی له به د کشمیر کوم مجاهدینو کومه مسایل چې د هغوی پته به دا پوره نه وي, یعنې چې د هغې حالات او د دې حالات ډېر فرق ده. ایک تو ایک مجاہدین لیڈر کا بھی اگر انٹروڈکشن ہوا ہے, لیکن اس لیڈر سے مجاہدین لیڈرز ہمارے پاس. جی میں نے کیا, نہیں آپ نے کہا, انہوں نے نہیں کہا. سوری دیکھیے څلورو کسان مجاهدینو ګروپونو هغه دي, البرق, الجهاد, الجهاد, المجاهد. المجاهد, بڑی تنظیم ہے. دا د ټولو نه لوی تنظیم دي. المجاہد فورس, المجاهد فورس, البرق, البر, الجهاد. دا بلکہ
बल्कि ये तारफ़ भी मैं करवा दूँ कि जो अल जिहाद है जी इसके जो हमारे मरकज़ी रहनुमा हैं जी जो सियासी निज़ाम का भी और दूसरे निज़ाम की सरपरस्ती करते हैं जी उस नौजवान आदमी की आप मुमराना फरासत देखें जी कि हिंदुस्तान की और दुनिया की तमाम एजेंसियों ने तहकीक करके उसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी हाल ही में मासूम कैदी करार दिया है। तमाम लोग जेल से रहा हो गए मारूफ सियासतदानों में और शबीर शाह साहब अच्छा। इसके कमांडर अभी अंदर है। सभी शबीर शाह साहब सभी साहब ये अल जिहाद मिलिटेंट विंग है तो पीपल्स लीग पॉलिटिकल विंग है वो उसके सरबराह है। अच्छा असल ये मरकज सारा मरकजी रहनुमाई सारी तहरीक के वो है। दावायची शबीर शाह तुमचे को इंडिया तरफ के आगादा आगा पीपल्स लीग अजे आगादा आगा दुनिया सोमरा किकोंदा इंसानी हुकूको या लिबी तंजीमुने चीनी अवली तफ्शीश वकरो आगा मासूम जुगुना तरा प्रति इंडिया हम दे बावजूद आगा को जेल के दा कुंदे जिहाद तकी नुमाइंदा मौजूदा रागबी वो सोम पर जेल के दा बाकी नो क्लास पे इशू आगा वो सोम जेल के दा मौजूदा लीडरों में मरकजी 4-5 मरकजी लोगों में एक बड़ा शख्स है वो, लेकिन खुदा ने उस आदमी को ऐसी हिकमत और दानाई दी कि तमाम एजेंसियां तहकीक करके उसको बेगुनाह करार दे चुकी हैं। आलमी तौर पर ऐलान कर दिया है जी हाँ और अभी उस शख्स को नोबेल प्राइज के लिए नोबेल इनाम के लिए दुनिया में उस पैनल पे रिकमेंड करके ले गए। हाँ मतलब कि दा जी बात खबर था कि सलोर किंग कुंभ तस्वीर है हमारी मैं जना बहुत अराउंड दो यार आला अब वो तहकीक हो रहा ये बनाया रहा था जेल के रह ना बहुत जो चुकूं चा तहकीक करे रहा तुम एजेंसो तहकीक हो रहा और ये नोबेल प्राइज जो ऐसे इनाम था दुनिया के चाहे दे खुसूसी का कोड़ा और कार की यूजर रख गई नोबेल प्राइज से रहा अगेरे para अगे एजेंसो कुंती को dinero que अब वो सफारश को बड़ा माफी रहे para que तरह नोबेल प्राइज मिला अफगान मुजाहिदीन का जो मौजूदा दौर का कारनामा है ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी है इनको कि उन्होंने 11-1200 साल के बाद एक दफ़ा फिर जिहाद के नाम को और मुजाहिद के नाम को दुनिया में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों सब लोगों तक उन्होंने इनकी कुर्बानी के नतीजे में पहुँचा। ये इस सदी में बहुत बड़ा एजाज़ है अफगान मुजाहिदीन का जो किसी दूसरे को हासिल नहीं। في دواعي جدال طبعا مجاهدين ورونو فضلت الله سبسوا قرنا كتير هذا يقدر الكبار والكرنمادا أوي طول الدنيا مسلمان وغير مسلمان غير مسلمون أوي للجهاد ويجي لكم رجعوا رجع ولا سيدا يقدر ومعجزة وكرنمادا جبي بدي صديقي إنجام أراد الله ये जिस इलाके में आप अगर बैठे हैं ये इलाका जो मुजाहिदीन ने आज़ाद किया उसमें भी कबायली इलाकों से और अफगानिस्तान के कुछ लोगों का किरदार इसमें शामिल है। तारी जी लकुमी इलाके की जिम्मू नौस्लू लकुमा इलाका चे आज़ाद शेरा बदे इलाके पर आज़ादी दो के हम दे कबायलों और अफगान इस्लाम दे खालको के आज़ादी दो जो किरदार हो आधा प्रेशर है वो ये बच्चे कुमत करे हो فتح الجنة من فتح الجنة شامل فتح الجنة من مدو برغات هرمان سلامي زالون وقاصر شيء شيء فتح الجنة ये कह रहे हैं कि हमारे अपने गांव का एक बहुत बड़ा आदमी का फतेहजंग ये थोड़े से आगे कुछ इलाका है इसमें वो शहीद हो जाए ये मौलाना फजल अलाई ये चबलकन वाले और ये बाकी हजरात ये सारे शामिल थे इस जहाज में। तो ये साहब से गुजारिश करना था कि इस जिहाद की बरकत जो है तो अफगानिस्तान के वाक़ात हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी करामात हैं जो सामने है बिल्कुल जी हाँ और ये मौजूद से कोई कम दर्जे की बात नहीं है सच्ची बात इस ज़माने में और वो सब काबिल यकीन है हमारे लिए कोई एक भी नहीं है जिसे सुनकर हमें ताज्जुब हो बल्कि हमारे ईमान में मज़ीद पुख्तगी पैदा होती है। और उसी तरह के वाक़ात हैं जो इस सरज़मीन में हो चुके हैं जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उसी तरह के वाक़ात हैं जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं।
क्या आप बात करें دایچه در کوم واقعا یا کوم شینا دا په افغانستان کې شیو مزیدار ته بیا دا کوم هغه چې دی باندې موږ یقین ده بلکې دا یقین ده چې موږ دې سره موږ نور هم ایمان یقین جاتېږي او دا هم په دې آزاد کشمیر چې کوم تېر شوی هغه په هغې کې هم دا شی وي همدا شی نه اوس په مقبوضه کشمیر کې چې کوم جنګ روان ده کوم شی کېږي په هغې کې هم دا واقعات کېږي بالکل فتوحات چې دي دا واقعات چې دي کوم دا کرامات هغه چې دي الله تعالی چې دا هلته کې دا شی چې دلته کې هم شی او په افغانستان کې هم شی او په مقبوضه کشمیر کې هم دا شی فرق صرف یہ ہے کہ یہاں جب لوگوں نے جہاد میں کامیابی سے جہاد کیا یہاں اس وقت کوئی بڑی قیادت موجود نہیں تھی کوئی بڑا ملک سرپرستی کرنے والا نہیں تھا خالصتاً لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی بنیاد پہ جو لوگ صاحب ایمان تھے ان کو خدا نے کامیابی عطا کی نہ اسلحہ تھا نہ ٹریننگ تھی اور سردار عبدالقیوم 23 سال کی عمر کا ایک نوجوان آدمی تھا جس نے جہاد کی قیادت کی اور پھر ہندوستان کی تازہ دم فوج کو پسپا کرتے کرتے یہ علاقہ آزاد ہوا دوی دا وایي چې کوم دا علاقه چې کومه ځاله شوې وه دا نه سوپر طاقت و چې هغوی امداد ورکړی دی د نور داسې ذرایع وې چې امداد اخیستل شوی دی دا صرف ډېر معمولي په خپل وسایلو باندې شروع شوه او دا جهاد او بیا په هغه ټایم کې د سردار صاحب عمر چې و سردار عبدالقیوم صاحب عمر 23 سال و دوی 23 کاله و هغه هم دا چې د خلک هغه ټولو د انډیا د دې کې کوم فوج و تازه هغه سره جنګ هغه ورسوي هغه ټول د علاقه چې دا آزاد کړی شوی دی وجه باندې وي دا مجاهد اول ایک چھوٹی سی چھوٹا سا واقعہ ان واقعات سے ملتا جلتا ہے آپ سے گزارش کروں کچی درروان بندوقیں تھی اچھا اور ایک میں بارود زیادہ بھر دیا گیا جب انہوں نے چلائی تو بجائے اس کے کہ وہ بارود فائر کرتا وہ پورا بیرل نکل کے چلا گیا اور جا کے دشمن کے کیمپ میں پھٹا انہوں نے کہا کہ یہ ہتھیار ہے نیا ہے جو پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے تو چنانچہ یہ پہلا موقع تھا جب یہ ہوا یہ چې تاسو نه زه واجبه واقعیا بیانوم دا ریوال کچا ټوپک و وہ ٹوپیدار جو ټوپیدار دی خولي نه چې دی کی ہاں وہ بارود پکې ډک کړی شو زیادہ ڈالا اندازې نه زیاته په کار خو دا و چې فایر شوی چودلی کمال دا شو چې دا نلې سره چې کله فایر شو نلې د میزایل غوندې لاړه شو دشمن کیمپ کې وتوغېده کومه مورچه چې وه هغه چې وه هلته کې وشلېده هغه چې یاره دا څه عجیبه کومې وتې نلې ورته هلته کې ولګېده هغه بارودونه یې ډکه کړې وه چې آدمي مې وایي چې دا عجیبه واقعه ده په کار چې هلته کې یعنی ہماری بندوق گئی لیکن وہ خدا کا قربان ہے کہ آسان تک رہو شیئا وهو خیر لکم ہمارے ہاتھ سے تو بندوق گئی ہمارا مجاہد تو پریشان تھا کہ بندوق ظاہر ہو گئی لیکن دشمن کی صفوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت ڈال دی بندوق ظاهر شو خراب شو مجھے سره دا چې هغه څنګه مو بندوق راکو خو نه چې کوم شی اور هغه شو غیبت پورا هغه په وشو یہ جو حالا آپ ادھر سے آئے ہیں آگے جائیں تو 2-3 دریا مل کے ایک جگہ سے جہاں سے ہمارا پل ٹوٹ گیا یہاں سے مجاہد اول خود تیر کے اسلحہ پار لاتے لے جاتے تھے اس سارے بھاز پہ اسلحہ ہمارے 4-5 نوجوان جن میں خود یہ پشت پہ تیر کے دریا میں 3 دریا مل کے یہاں سے گزرتے ہیں خود تیر کے دریا سے کچھ جگہ دکھائیں گے کبھی آپ کو انشاءاللہ کوه سره یې زیات ده کې د درې ډبونه ملويږي دا درې څلور کسان نور وو یو د دوی ولید صاحب وو هغه په خپله وسله په شا باندې غږ کړله او هغه ورکول په لمبو یې باندې دا ټوله څلورو پنځو کسو په خیم کې ایسغان وو خو بیا هم دوره هغه وجهده انډیا کوم فوج موجود علاقه خبیث ہوگا یہاں پہ ایک دفعہ کچھ ہمارے تیراک مجاہدین کی پشت سے 1-2 پیٹیاں اسلحہ کی گر گئی اور دریا میں بہہ گئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو مجاہد اول نے وہاں پوچھا کہ اسلحہ گر کے بتاؤ کتنا ہے تو 2 پیٹیاں 1-2 پیٹیاں کم پڑ گئی تو انہوں نے کہا کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ دریا بہا کے لے گیا ہے تو مجاہد اول نے کہا کہ دریا مجاہدین کا
माल खाने की हिम्मत नहीं कर सकता, वापस जाओ और उसको कहो कि ये मुजाहिदीन का माल है, वापस दो हमें। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ताकतवर कमान थी जमाने में भी, तो उन्होंने वापस चले गए, दरिया किनारे जाकर तलाश किया। न सिर्फ ये कि पेटियां मिल गई असला की थोड़ा सा आगे जाके, बल्कि उनमें से 6-8 घंटे पानी में पड़े रहने के बावजूद कोई अम्नीशन जरा पर खराब नहीं हुआ। और ये अजीब व गरीब वाक़ा, और उस वक्त आपको 2 पेटियां शायद नहीं समझ में आती, क्योंकि आपके एक मुजाहिद के पास शायद 2-2 पेटियां गाड़ी में पड़ी हों, लेकिन उस वक्त इस सारे महाज में 2 पेटियों का मतलब बहुत बड़ा तूफान था। तो वो 2 पेटियां बरामद हुई दरिया से और वो इस्तेमाल में आए फिर मुजाहिदीन। دوی چې وپیره مجاهدینو وسله راخستې وه په کوم دریاب کې बस ये घुमा के 2-4 छाट में छोड़ दो। هغه کولی کله چې دوی هغه دریاب هغه کول نو 2 پیټې درې ته اوبو کې کولې مجاهدینو نه هغه نو چې کله بیا غره سر له ورسېدو هلته کې مجاهد اول دې تپوس وکړه چې دا ویلې کولې دا دې 2 پیټې هغه دې چې دا عمر ټول دریاب کې پرېوتې دي هلته کې پرېوتې هغه دې چې نه دریاب کې دا دې مجاهدینو شي نشي کولای दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से नहीं, हफ्तों के हिसाब से कर्फ्यू रहता है। और उस कर्फ्यू के दौरान वो गरीब लोग भी हैं जो दिन को मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को 6 महीने का बच्चा जो है उसके दूध के लिए बाजार से दूध खरीद के लाते हैं और अगली सुबह के लिए फिर नहीं होता, ऐसे घराने भी। और इस कर्फ्यू के दौरान अगर वो बच्चा भूख प्यास की वजह से मर जाए तरह तो फिर उस कर्फ्यू की वजह से वो घर से बाहर जाके कब्रिस्तान में उसको माँ दफन भी नहीं कर सकती, वो अपने सह में दफन करना पड़ता है जब तक वो कर्फ्यू नहीं हटता। और फिर 4 दिन के बाद कर्फ्यू उठता है तो फिर उसको ले जाके कब्र में दफनाना पड़ता है। ये और 12 साल से कम उम्र के 4-6 बच्चे मऊ के सामने जिंदा जला दिए गए। ये वाक़ात शायद अफगानिस्तान में इस तरह के न हुए। और हमारी जो जी बात करें دی وایي یاره حالات یې خراب دي د افغانستان इसकी इस वक्त लुटी है कश्मीर में, उसकी उम्र 7 साल। और जो सबसे बड़ी उम्र की औरत लुटी है उसकी उम्र 70 साल। دوی دا وایي چې د ټولو نه कश्मीर की ये जो सरजमीन वादी है, जिसे वादी कश्मीर कहते हैं, इसको दुश्मन ने एक खास मंसूबे के तहत साल से माजी में यहाँ से लोगों को कभी फौज में न महाराजा ने भर्ती किया न अंग्रेज ने भर्ती किया। एक जमाने से इन लोगों का मजाज गैर फौजी बना दिया गया था। دا یې چې کشمیر د کشمیر د قسمتي دا ده چې په سونو کالو باندې د انګریزانو نه ونیسه تر اوسه پورې अब बच्चों को बरामद हो सकती है। इस वक्त 6 लाख फौजियों का दबाव उस छोटी सी वादी ने, जो 40 मील चौड़ी और 80 मील लंबी है, उस वादी ने बर्दाश्त किया हुआ है। دو دا یې چې د ټولو نه عجیبه خبره بله ده 40 میله داسې 80 میله دې تر نه دا وړوکې یو جزیرہ جزیره ده का मुजाहरा किया। एक तो मिलिटेंट लोग थे सारे, लड़ना भिड़ना आपका सुबह शाम का खेल है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो था उसमें परवरदिगार आलम ने जनरल ज़ियाउल हक शहीद जैसा एक पहाड़ जितना आदमी, वही सदर था, वही वज़ीर आज़म था, वही कमांडर इन चीफ था। इस वक्त जब कश्मीरियों पे मुश्किल हम पड़ी है तो पाकिस्तान में न उस तरह का कोई सदर है, न उस तरह का कोई वज़ीर आज़म है, न उस तरह का कोई कमांडर इन चीफ है। तीनों ही नहीं, वो बात ही नहीं। دې چې دوې خبرې وي اول خو داسې وي چې یاره تاسو د بچپن نه ونیسه بوډا پورې ټول مطلب چې دا وسله دا شی استعمال میں استعمال دا به تاسو خپل یو بیولوژي یا دا یو شی ده ज़ियाउल हक मदद नहीं भी कर सकता था तो वो रूस को उसने बड़ी कुव्वत इस्लाम के लिए नहीं माना। उसने असल कुव्वत इस्लाम को, ईमान को और फिर अफगान मुजाहिदीन को तस्लीम किया और पाकिस्तानियों को कुव्वत माना। अभी हमारे जो माहिरीन बदकिस्मती से बैठे हैं उनको हिंदुस्तान बिला वजह बड़ा दिखाई देता है, हमें खुद हिंदुस्तान बड़ा नहीं दिखाई देता। तो ये जो फ़र्क है, एक तो ये है कि वो वादी का कश्मीरी जो कभी पुलिस में, कभी मिलिटेंसी में, कभी फौज में, कभी लड़ाई में नहीं शामिल रहा, पूछता पूछते, एक तो ये बात। और फिर अफगानिस्तान जहाँ के लोग लड़ना भिड़ना उनका सुबह शाम का मशवरा। फिर ये कि ज़ियाउल हक जैसा आदमी, फिर बड़ी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट, फिर ये कि बड़े बड़े लीडर्स का मौजूद होना, फिर उलमाए कराम की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। ये जो बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी शख्स को ख्वाब में देखना,
کہ ہر آدمی اس کی اپنی اپنی تعبیر کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار کسی جہاد میں دستیاب نہیں ہو سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست دست شفقت لوگوں کے سر پہ موجود ہے۔ تو یہ سب بات بزرگ لوگوں کی طرف سے موجود تھی، لیکن وادی میں جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو پاکستان کے حالات تبدیل ہو گئے۔ افغانستان میں بھی جہاد کے بعد کی جو نئی صورتحال، تازہ صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ افغانستان اگر بالکل مستحکم ہو جاتا، ایک مجاہد یا ایک گولی وہاں سے لیے بغیر بھی کشمیری اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے۔ اس موجودہ صورتحال میں بھی، پاکستان کی صورتحال بھی، سیاسی طور پر افغانستان کی صورتحال میں بھی پوری استحکام پیدا ہونے میں جو ٹائم لگ رہا ہے، اور ضیاء الحق بھی موجود نہیں ہے، اور کشمیریوں کی بے بسی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاد کس طرح چل رہا ہے۔ دیوی چکرا زیادہ موجود ہوں اگر سفر تدوکی نہ ملنی اگر بدریشی نہ ملنی اسلام ایمان پاکستان افغان مجاہدین۔ ما اردو ڈائجسٹ کی تقریباً ما خبره چاپ کړې ده. ما کتل ہے اردو ڈائجسٹ کتاب ما خپله پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکه مولوي صاحب نظام الدین حقاني ته چې وویل چې ته لاړ شه شریعتیار ته ووایه چې لاړ دې شي ضیاء الحق ته به ووایې چې د سورة توبه اخر یې فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. والله چې دا درې ورځې اخر مو ولیدل، قسم ده. مو د حقاني صاحب وویل چې ته سیاسي یې که نه مو وویل، مو چې والله که دا سیاست مو وویل نو حقیقت ته یې مو ورته ویل. پیغمبر علیه السلام درې ورځې موږ ته داسې چاپه هغه اشاره وشوه، موږ خپله نبي علیه السلام نه ده بدله بده خپل لکه مولوي صاحب نظام الدین حقاني چې وویل چې ته لاړ شه ضیاء الحق ته ووایه صورت توبه خیر ډېرې ته به خدای عمر درکړي او ډېرې د سخت هغه سره مخامخ کېږي. د وجړې کیمپ د واقعې نه اوه ورځې مخکې آرمي هاوس کې یوه ګنټه مو ورسره تېره کړه، مو ضیاء الحق ته داخل کړی او دا ضیاء الحق شهید مو شاګرد نه و. ولې چې فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا مو ورته ویل د پسه ټپسې لیکم زمري نظري نه یې ورته بیا ضیاء الحق وژړل په مخ باندې ویښ کړی چې پروردګاره زه ډېر ګناهګار یم. د څوارلسم اثر دی کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طرفه موږ ته د یوه مهاجر په تړو باندې موږ ته پیغام راځي چې بس ته د مسؤلیت نه خلاص شوې، دا یې خپل مسؤلیت دی. هغه تاخچه په تیاره کې لوېدلې وه، تم کہہ رہے تباہ شو تیاره چې تباه شو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، پر کیا ایک آدمی ہے مجھے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو ایک بڑی آفت آ رہی ہے، آپ سورۃ توبہ کی آخر آیات پڑھ لیں آپ ان تولوا فقل حسبی اللہ. تو میں نے یہ خواب جلال الدین حقانی صاحب کو بتا دیا، اس نے کہا کہ چھوڑو شریعتیار آپ سیاسی آدمی ہیں، یہ سیاسی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ قسم خدا کی 3 دفعہ کی ہوا ہے. پھر میں ادھر ضیاء الحق کے پاس چلا گیا. جنرال فضل الحق ته یوه خبره ویله شوه، جنرال شهید جنرال فضل الحق صاحب ته مو یو ټلیفون وکړ په مکه ټایم ہاں وہ جنرل فضل الحق کے تھرو پہ اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی. اس نے یہ حیات لکھ دی. یہ اس کے کیمپ سے تقریباً کچھ دنوں کی 2 ورځې بعد 7 دن خیری کی بات تھی نا. تو اس نے میں نے یہ بتا دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کی عمر بھی زیادہ ہوگی اور یہ آپ کی جو آفت آ رہی ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی. اس نے وہ حیات لکھ دی، وہ رو رہا تھا. یہ واقعہ جو ہے نا وہ اردو ڈائجسٹ میں بھی چلی پیار صاحب نے اس کی طرف سے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے لکھ دیا اور پھر جب وہ تیارہ تباہ ہو گیا تو اس نے بھی اس کے ساتھ یہ پرچہ مچا تھا. او د وژړل په ویښ کې مې د سترګې مې ویښ کړ. تو وہ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب جنرل ضیاء الحق کی طرح بھی کوئی آدمی نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ صحیح طریقے سے کہنا وہ سپورٹ کرے. یوه خبره بله کوم سردار صاحب ته کوشش وکړم چې شهید جنرال ضیاء الحق اسانه مونږ ویره ده دا مولوي صاحب نظام الدین حقاني د امیر مجاهدین ته پته شته خو د افغانستان د تاجکستان نه یې خلک روز په پټ مجاهدین د حکمتیار کړي یا چاپ کړي. په اسلام آباد کې یوه ډېره مخفي اداره جوړه کړه، قرآن کریم یې چاپ کړو په اردو په روسي ژبه باندې ترجمه کړه. تقریبا شهید ضیاء الحق 1.5 لاکھ نسخې د مجاهدینو په شا باندې تاجکستان د ازبکستان د اذربایجان د ټولو بالا بتر دی
بال بخارا سمرقند وہ کہہ رہے ہیں کہ نسخه یا د خلق تقسیم کړي دا برلین دوه چونړو د یا په کې هغه شکست روغه د شهید ضیاء الحق یو قرآن کریم د چاپ کولو برکت ہاں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ شہید ضیاء الحق نے تاجکستان یہ جو سنٹرل ایشیا کی جو اسٹیٹ نے وہ صرف کچھ لوگوں کو مخفی طور پہ بلایا گیا یہ احتجاج کے طور پہ اور انہوں نے کوئی سیکرٹ یہاں بنا دی اسلام آباد میں پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کر یہ ان کی زبان میں جو رشین زبان تھی یا تاجکستان زبان تھی انہوں نے اس کی تقریباً 1,50,000 تک انہوں نے نسخے چاپ کر کے پھر ان مجاہدینوں کے پیٹ پر رات کر کے وہ ادھر بیچ دیے اور یہ قرآن کی برکت تھی کہ پھر ادھر اسلام کی اور ان چیزوں کی یہ بات جو ہے شروع ہو گئی جی بس میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو حالات ہیں ان سب کو جاننے کے باوجود ان سب کو دیکھنے سننے کے باوجود ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ قریب ہے حل ہونے کے قریب مقبوضہ کشمیر میں 15 سال سے لے کر 35 سال تک کے جو آدمی ان 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں شہید ہوئے ان کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے. دنیا میں کہیں ایک وقت میں نوجوان نسل نے اتنی بڑی قربانی شاید ہی دی ہو کہ پرانے لوگ بھی موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں درمیان والی نسل ہی غائب ہو گئی ہے بیچ میں سے. جی انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دا امید دا کہ کشمیر معاملہ چیزا دا دیر رشدو دا الحمدین کی دا میرے چیرا تقریباً پر اتباقہ لگی دیر ذرا کسان شہیدان شو و دا کسان لی کہ 15 سکولوں میں ہونی سا تر 15 دیر سکولوں کو لی امت پہلے زور نسل ہم موجود دا اور شمار ہم موجود دی وہ پنامیز کی جتنی جو نسل دا غیب شو ومدا جی شہیدان تیگی خدا جو دیر اللہ یا گھٹا قربانی دا تو تاریخ کے یا بڑے دو کالوں کے کہ ان کا مجھے دین گناہ ہوئے گئی یا لگ گیا کہ وہاں حقیقت ہوں دا میرے جدو کن جنگ دا عجیبہ آدھا پاکستان کے حالات بھی ٹھیک نہیں رہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک تو بات یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ اسلام کی پاکستان کی اور امت مسلمہ کی لڑائی ہے جو لڑ رہے ہیں اور یہ کشمیر کا 1 کروڑ مسلمان آزاد ہوگا تو ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان بھی سکھ پر سانس لے گا ورنہ وہ جرگمال بنا ہوا ہے. ان کشمیریوں کی آزادی کے بغیر ان کی گاجر بولی جتنی بھی کوئی حیثیت نہیں عملاً سیاسی اور قومی زندگی میں. اگر یہ کشمیر کا مسلمان آزاد ہو جائے تو ہندوستان کا مسلمان جو 25 کروڑ سے زیادہ ہے اس وقت جس کو ہندوستان کے ذرائع 10 کروڑ بتاتے ہیں لیکن ہمارا اندر ہندوستان کے اندر گہرا رابطہ ہے 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن ان کی 25 آدمی جتنی حیثیت بھی نہیں ہے جب تک یہ کشمیری آزاد نہیں ہو گئے. اور یہ آزاد ہو گئے تو ایک نہیں 2-3 نئے پاکستان وجود میں آ جائیں گے ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلم. اس پاکستان سے بڑے بڑے تو 2 پاکستان ویسے بن جائیں گے. موجودہ ہے یہ کشمیر کی آزادی کے بعد ہی سارا پورا ہوتا ہے. ہاں دوی دوی جی بیا چی کن جورک یہی آگا چینا آمد چینا بے تشکن سمرکن بخارا دا کن دا وستی ایشیا دا کن بیل چینا دا سے افغانستان دا راس کشمیر کماری تک ہاں یہ سارا علاقہ دا جی کشمیر کا صوبر اگا نیوی کنا دا کن بیل چینا یا دا کن علی کنا دا کن علی کے چینا کنا دا دا مکمل آگا کنا چی دا آزاد شی دا آگا باگا شی بلکہ دے مانے سے اقبال سے شیرون میں رونا سا سور دی آدم سن جو سپیش کر کڑے ہوں میرے چیزی کشمیر کم سرحدات سی دی کنا دا دی سیبیریا دی دے نکوم دی روس چکم علاقہ چی دا دے سارا تقریباً دا لگی دلی دی یہ واہ خان سے ادھر سری نگر تک یہ ان کی بیل بلکہ تاریخ ایک کم یا جراکی کم تاریخ جو گرے پا آگے کے دائی واجی حصہ ودی دی وستی ایشیا دی دی علاقے دائی واجی حصہ کرنا دے شیوا در سو بلی دا آزادہ نہیں دا پمانس کی وا کڑے را چی دا آزادہ شوا دا طول دا یو بیل دا کڑے چی دا کنن دا کڑے و نا پورا شی نا عمل با پورا شی تداغا دے رس کماری بولی. ہم یہ جو چھوٹی سی حکومت یہاں دستیاب ہے یہ
हुक्मरानी के लिए नहीं है, हुकूमत के लिए नहीं है। हम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस सारी को हमने जिहाद के लिए वक्फ कर रखा है। अलबत्ता हिकमत जो मोमन की मीरास है, हम उसको हाथ से नहीं जाने देते कि तहरीक हमदर्द आदमी से लेकर दिल्ली के हिंदू तक और वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के स्टीफन सोलार्स तक, जो अजली दुश्मन है उनका, इधर बैठ के राजी होके गए हैं और मुतमईन होके गए हैं कि हम वो गलत बात नहीं कर रहे। इसलिए वो हिकमत भी हमने कायम रखी हुई है और इस सारी बात को खुदा के नज़दीक और अपने ज़मीर के नज़दीक हमने तहरीक आज़ादी के लिए वक्त शुरू करके रखा हुआ। They شدا وړوکی باندې د وړوکی باندې چې کوم د آزاد کشمیر چې دا دا د دې تحریک لپاره د مسلمانانو لپاره د وړوکی ځای ده. دا مودې لپاره یې کړه. موږ دغه کې چې کوم د حکومت ته نه موږ پکې څه لازم شته چې موږ حکومت کې یو یا موږ خامخا ملا چې پرایم منسټر ته وي یا سپیکر ته وي یا ایم این ایس دی موږ څه لازم نشته نه. موږ صرف دا ځای د تحریک لپاره او د هغې لپاره او بیا هم چې دا उसकी इस वक्त हुकूमत है। और तीसरा ये है कि इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती के लिए हमने फार्मूला ये अपनाया है कि हमारी हुकूमत भी है, हमारी सबसे बड़ी सियासी जमात भी है। 48 की असम्बली में हम 40 लोग एक जमात के बैठे हुए हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, लेकिन हमारा रवैया ये है कि हमने अपने आप को सबसे नीचे रखा हुआ है और बाकी को सबसे आगे रखा हुआ है। دوی دا وایي چې ये इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए چې د ټولو نه خوشقسمتي دا هم بابا ده چې مسلم ये दोस्त हैं جی कमांडर साहबान, جی हमारे ये तफसील से मजीद कि हम आपस में तावन कहाँ काम कर सकते हैं ہاں और कोई एक दूसरे को ज़्यादा तकलीफ दिए बगैर, बोल डाले बगैर हम कितना मदद एक दूसरे की कर सकते हैं। ٹھیک ہے ये बात हम थोड़ी सी तफसील के साथ पे कोई रात को कल सुबह पर कादर में करते हैं। ٹھیک شو نو دا یې چې مسلمان چې مو څومره تاسو سره کوي چې تاسو